کو الله پاک خوشاله کا او چې په دنیا کې په کوم ځای کې هم د کلمې ویونکی دی الله پاک دې کامیاب کی او خدای پاک د هغو په سر او په مال برکت نازل کړي او الله پاک دې ډېرې او تېرې خوشحالۍ نصیب کړي او الله پاک دې موږ تاسو د خپلو عذابونو نه په خپل حفاظت کې وساتي. ناظرینو کتونکو یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبرې موږ د پاره هم چې موږ یو دیني مسله بیا خلکو ته دومره خوښه شي چې هغه دنیا خلکو ته ورسوي نو موږ هم ډېر مطمئن شو چې انشاءالله د موږ کوم فالوورز دي د موږ کوم ویورز دي هغه د موږ نه مطمئن دي او تاسو ته دیم الله پاک د دې اجر درکړي چې تاسو مخکې دا خبرې خوروئ. مسله دا ده چې آیا په نسوارو یا په سیګرټو باندې اودس ماتېږي او که نه. ناظرینو کتونکو دا یو مهمه مسله ده او زه به دا وایم چې کوم یو قسم ګوري هغه ته بالکل دا مهم ښکاري او ما ته باقاعده که زه ووایم د بهر نه په دې خبره باندې میسیج وشو چې په دې باندې یو بیان چې دی دا ډېر ضروري دی. نسوار او سیګرټو باندې د کراچۍ او د انډیا د غټو غټو مدرسو دا فتوا ده چې په نسوارو او په سیګرټو باندې که چا استعمال کړي وي نو اودس بالکل نه ماتېږي. البته د خولې وینځل د لاس وینځل دا ورسره ضروري ځکه چې په هغه ټیم کې د خولې نه بوی درومي وږم درومي نو هغه پکار دی چې هغه صفا کړی شي. نور په نسوارو یا په سیګرټو باندې چې چا کړي وي نو په هغې باندې د اودس نه ماتېږي. دا په ناقض الوضو کې علماو نه دي شمار کړي. البته احتیاط که یو سړی وایي چې نه زه احتیاطاً اودس کوم احتیاط کې خو بالکل کولی شي څه خبره نشته خو څوک دا نشي ویلی چې نسوار استعمال کړي وي چې یاره تا دا نسوار استعمال کړي تا په دې باندې اودس مات دی. الله پاک مو ډېر خوشحاله کا خدای پاک مو قدر وکړه او الله تعالی موږ تاسو له د دین پوهه هر وخت را نصیب کړي. امین.